بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا مخال زه ایز صحافي نه ایز شیرپاوال د سابقه تحصیل ممبر پلیدیان خان چې یو ډېر تکړه انسان همیشه په دغه مسلو کې راوتلی دی، هغې سره خوا کې ملک صاحب دي، نور ملګري دي. نن یې چې کومه ایشو روچته کړې ده د شیرپو او د زیم خلکو دپاره یې روچته کړې ده، هغه د آرسی شیرپو ده. نو په دغه مسله کې ورسره موږ کلک ولاړ یو او په دغه مسله کې د سکندر خان دا کلیر کټ هدایت دی، خو هغه زما د پارټۍ دی خو د پارټۍ نه دی، خو چې په دې آرسی کې کار کوي نو دا د قام نوکر دی. نو خو نوکري کوي ډېره ښه ده، خو نه کوي نو لیست یې راولېږې چې زه بره محکمه صحت ته ووایم چې دې ځای نه ځي. کلیر کټ خبره ده، خو دې کې کلاس فور دی او خو دې کې نور ملازمین دي. دا د شیرپو د خانانو کلیر کټ خبره ده چې موږ دا خلک نوکران کړي دي یا د خلکو لم روزګار ورکړي دي، دی لم نه دی ورکړي چې دوی به د قام خدمت نه کوي. بل کتونکو دا یو خبره کومه، دا د ایربو روپو ځمکه ده، دا د شیرپو خانانو ډونیټ کړې ده د ایربو روپو ځمکه. آرسی چې کومه ده خو په 77 کې جوړه شوې ده، نو هغه ټیم کې تنګي د هسپتال نه دا غټه آرسی وه، د عمرزو نه غټه وه، د 400 نه غټه وه، دونه لویه ایریا کې یو ځای ورکړی دی. بدمرغي دا ده چې په تیر حکومت کې په محکمه صحت ډېر کار کېده، خو د دې ځای د انچارج په وجه او د دې ځای د انتظامي په وجه باندې زمونږ د آرسی نه امبولینس هم لاړه، جنریټر تیل نه ورکوي. په دې جدید دور کې داسې ایکسرې مشین لګېدلی دی چې د هغې ریزلټ قوي لاول خو کار نه کوي، او چې کار کوي نو ریزلټ یې زیرو وي. دلته کې په رجسټر کې چې کوم دی د هغوی دپاره دستخط کېږي، په ملي بګت باندې دغه پیسې ویستلی کېږي. پلیدیان صاحب چې ووي دی دا کمیټۍ مشر دی، دا کمیټۍ نه دی ویسته دی، په لاکو روپۍ وتلي دي، هغه خړپ شوي دي. د دې هسپتال ونې خرڅې شوي دي، هغه پیسې خړپ شوي دي. د دې هسپتال کې غیر متعلقه خلک په کوارټرو کې پراته دي، هر څوک چې دي خو د شیرپو دي خو د بار دي، موږ یې خلاف یو. پلیدیان صاحب د بود ورځ ورکړه، د بود پر ورځ باندې په دې مین شارع باندې به تنبو لګي، درنه به ورکړی کېږي. چونکې دې وخت کې څنګه پلیدیان صاحب ووي چې قام بیلی ډېر تنګ کړی دی، خو د هغې نه زیاته مسله چې کومه ده هغه د شیرپو د آرسی ده چې په 7 ډاکټرانو کې یو ډاکټر ډیوټي کوي. نو څوک خو به یې ذمواري که نه، زمونږ چا سره پوله پټۍ شریک نه دی، خو هغه کلاس فور دی بیا وایو، خو هغه د شیرپو دی خو د زیم دی، خو ښه ډیوټي کوي. نو پلیدیان وایي زه وایم زمونږ د سر ګل دی. ولې دلته به خبره په دې د شیرپو د خانانو کوو چې دلته کې دا څه دي، دا کم کار دی، دې کې زیاتي چا کار نه دی کړی. ګیلې چې کم دی د هغه حجرې نه کېږي، خو داسې خرګز نه ده چې هغه حجرې والا یو ملازم ته ووایي چې ته زما حجرې ته راشه. هغه دومره ورکران دي چې هغه هلته لګیا دي. اوس خو یو ملازم د دې هسپتال نه ځي او په هغه حجره کې تاویږي را تاویږي او کار نه کوي، نو دی خو دې خپلې تنخوا سره درغلي کوي، یو آرامه بچو لوړي او دی به همیشه چې کوم دی نو ذلیل او خوار وي او دا پیسې به په ځای نه راځي. نو د هسپتال دا ایشو چې ده په دې جدید دور کې دلته کې مسایلستان دی، بهر چې وګورئ نو هغه چې څه څښه اوبه دي هغه دې دیوال ته اړمې شوي دي، د هغې دپاره دې انتظامیه غم نه کوي. په دې کې محکمه صحت 400 ملوث ده او په دې کې محکمه خیبر پښتونخوا ملوث ده. نو موږ خو ورته ډېر په رضا مشوره وایو، ځکه چې په دې پښتونخوا کې خو په صحت کې چا کار کړی دی نو هغه د دې شیرپو خان په بدولت باندې شوی دی. نن د شیرپو آرسی ته د انتقام په توګه باندې کتل کېږي. داسې عمله دې ورته رالیږلې ده چې هغه عمله راځي نه، هغه ډیوټي نه کوي، هغوی له دستخط یې کېږي. نو د دې خلاف یو. دلته کې چې کم ملازمین دي زمونږ د سر ګلونه دي، خو چې کار کوي چې کار نه کوي. نو نن چې ناظم صاحب د دې نه مخکې ښه په صلاح مشوره باندې د هسپتال ته راغی، وی چې مه مې تنګوه، خلک رانه تمه کوي، چېرته حجرې ته راشي ما ته خبره راځي. نو زه ایز شهري ایز شیرپاوال د دې سره کلک ولاړ یم، ډیچو صاحب ته هم ویم، محکمه صحت اعلی چارواکو ته هم ویم، د نګران وزیر اعلی ته هم ویم چې دا شیرپو آرسی چې په دې باندې زیم، دې خواته چې کوم دی نو ګمبتې توتکې، دې خوا چینه او دې خوا د شیرپو دا په زرګو آبادي ده، شولګرې دي، او دلته دا خلک راځي او دا واپس ځي. نن موږ لا یو ښودلې ده یو ډینټل ډاکټر نن موږ موجود خو ولیده، نو دلته کې به صرف د غاښونو علاج کېږي، نور به نه کېږي. نو دا کلیر کټ خبره ده چې انشاءالله د بود پر ورځ چې موږ کوم درنه ورکوو. یو خو لوډ شیډینګ
چې دوی څنګه ذکر وکړو هم زموږ ذکر دی خو په دې هسپتال کې د سولر سیسټم ولې نشته پر هسپتال کې شته په دې کې نشته د دې د انکوایري وشي دا به بالکل په کاغذونو کې وي دا د دې شرپو د هسپتال په دې ونو باندې دا سولر سیسټم لګي نو نور موږ دې کې په ارام نه کینو خو دې کې یو سړی د ډاکټر ملګرتیا کوي یا دې کې یو سړی شپارس کوي نو هغه د دې قام سره زیاتې کوي زمونږ کلیر کټ چې کوم دی هغه سره به زمونږ نالګې وي هغه دې دلته کې راشي موږ به ناست یو او ډیچو صاحب ته وایو چې ډیچو صاحب ته د دې 400 دی تا تمام ټلیفون کړی دی زه مخکې هم رالم د ډاکټر سره زه میلو شم د ډاکټر دا بالکل داسې دی لکه سړی چې یا د څاروو ډاکټر وي یا چېرته په کلي کې ناست وي په خبرو نه پوهېږي یو سړی حجره جومات پاس نه وي دې خلکو له مه رالیږه د ډاکټر په ښه اخلاقو سره چې کوم دی نو مریض ښه کېږي بدمرغۍ نه دلته پلاران دي په پوزه مچ نه پرېږدي نو زه خو هغه د شرپو په های سکول کې مسله خو هغه د جینکو په سکول کې مسله ناظم صاحب ما ته اوس کلیر کټ وي چې د شرپو خانان د کامچور ملازم په حق کې نه دی د کامچور ملازم خلاف اواز پورته کوه ما تر اوسه شرپو کې رپورټینګ نه کوم د دې نه پس په هغه رپورټینګ هم زیات کم او هغه به کومه خو دا مسله چې کومه ده دا د ناظم صاحب او د ملګرو چې روچته کړې ده نو دی زه ورته خراج تحسین پیش کوم دا ورته یم چې کلک ورته ولاړ یم او په هغه ورځ به د تحریک لبیک کارکنان چې کوم دی هغه به هم د دوی سره په دې درنه کې په سوونو تعداد کې وي او په دې لار کې به ورته ناست دي نو موږ د شرپو آرسی چې کومه ده دا هغه پخواني دور کې غواړو دی جدید دور ته وګوره بیا یو ځل ویم چې اووه ډاکټران دي پکې ډیوټۍ څوک نه کوي جنریټر د تیلو خرچې نشته ایکس رې مشین پلانټ خراب دلته کې چې په ډنټل کې هلته کې یو پی ایس خراب کار نه کوي دلته کې کومه ډاکټره ده هغه نه راځي دلته کې ګندګي ده هغه پرته ده دلته کې دوایانو نه تحقیق وشي دوایانې چاله ورکوي کومو خلکو ته دوايانې ملاویږي ډېرې زیاتې مسلې دي اونې خرڅې شوي دي متعلقه خلک دي د دې ټولو خلاف ته انکوایري وشي د ګل په ورځو کې دې کمیټې ته کیني ناظم صاحب دې مطمئن کړي خو ناظم صاحب مطمئن شو موږ مطمئن یو خو نه نو دا لاره به بندي مننه